د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل زوی سره خبرې نه کول. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل ارشاد فرمایو چې نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمایلی و چې زنانو ته جومات ته د تلو اجازت ورکړئ. د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو زوی عرض وکړو چې مونږ خو اجازت نشو ورکولی، ولې چې هغې به مخکې دپاره بهانه جوړه کړي د ازادۍ او فساد او د خوشې ګرځېدو. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر ناراضه شو. بد رد یې وویل او ویې فرمایل چې زه خو د نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد اورم او ته وایې چې اجازت نشو ورکولی. دې نه پس همیشه دپاره یې دې زوی سره خبرې پرېښودې. په دې کې لیکي د زوی دا ویل چې د فساد بهانه به جوړه کړي. د خپلې زمانې حالت یې کتلی و. هم په دې وجه په خپله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي که چېرې نبي علیه الصلاة والسلام د دې زمانې د زنانو حال لیدلی وی نو ضرور به یې زنانه جومات ته د تلو نه منع کړې وي. حال دا چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها زمانه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه څه زیاته لرې نه وه، خو سره د دې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته د دې برداشت ونه شو چې د نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد اورېدو نه پس په دې کې څه تردید یا شک شبه وکړی شي، او صرف په دې خبره چې د نبي علیه الصلاة والسلام په ارشاد د هغه انکار وکړو. ټول عمر یې ورسره خبرې ونه کړې، او دا حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنه ته هم په دې کې تکلیفونه اوچتول راغلل چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د پاک ارشاد د اهمیت په وجه چې کوم د هغې ځان و د زنانو د جومات نه بندول هم مشکل و، او د زمانې د فساد په وجه چې کومه خطره د هغې وخت نه شروع شوې وه اجازت هم مشکل و. حضرت عتیقه رضی الله تعالی عنها چې د هغې څو وارې نکاح شوې وه چې په هغې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره هم شوې و، هغه به جومات ته تلله او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په طبیعت په ګراني وه چې هغې ته ووایي چې عمر رضی الله تعالی عنه ناخوښوي. هغې وویل که چېرې د هغه په طبیعت ګراني وي نو خوښې نه منع دې کړي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د وفات نه پس حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه سره یې نکاح وشوه. هغه ته هم دا څیز ناخوښ و، خو د منع کولو همت یې ونه شو. نو یو وار یې ماسخوتن لمانځه دپاره دا چرته تله، په لاره کې ورته خاوند کېناست او کله چې دا ورڅخه تېره شوه نو ویې چېړله. خاوند یې و ځکه ده ته خو جایز و، خو دې ته پته ونه لګېده تیاره وه چې دا څوک دی. دې نه پس هغې جومات ته تلل پرېښودل. بل وخت کې حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه ترې تپوس وکړو چې جومات ته دې ولې تلل پرېښودل؟ ویې فرمایل چې اوس زمانه هغه پاتې نه شوه.